فرای تړکې والا بینګن به جوړو دومره مزیدار ولګي که نه چې بیا هر وخت وایي بینګن بینډی نه هسې د دې سیزن بینډی ډېرې زیاتې مزه کوي که نه د ګرمي د سیزن د خبره کوم خو دا بینګن دومره اسانې طریقې سره دونه مزیدار جوړېږي که نه او د دې یو ریسیپي ده زما سیګنیچر ریسیپي ده بینګن آلو هغه مې که دله درکه که نه انشاءالله بس نیکسټ به هغه جوړم دومره مزه کوي که نه زه یم چې داسې لکه موږ کله چې پاخه شي موږ ته دومره خوشحال یو که نه واړه اولوې ټوله نو دلته مې بینګن واغسته او په منځ به یې کټ ورکوي چې ویې ګورو چې دننه چینجن خو نه دي بس څومره الې یا ستاسو مرضي ده او اوږه به وله سپینه کړو لکه دا فست تیاري وله وکړو اکثر خلکو له دا تیاري چې که نه کور کې مشرانې مشرې ښځې هغې وله وکړي خو خیر موږ نه مشران ټول لاړو الله طرف ته نو بس دې کې بیا موږ مسالې زیره پاوډر یو چمچ دنیا پاوډر یو چمچ او سالن مسالې یو چمچ او سور مرچکې شو لږ شانتي کورکمان شو دا مې واغسته دې کې نیمبو جوس واچو به نیمبو ځکه چې دې کې دنه چې څونه ترشوالی راځي دونه مزه کوي که نه دا مساله پکې داسې ډېره خو نه راځي او مالګه مې پکې اچولې وه بس دا به میکس کوي او دا به دې کې مونږ ولګو که تاسو له دا ورکوټي بینګن نه میلاوي د ګول بینګن الي نو هغې کې به ډېر واړه بینګن بیا لي دا ګول بینګن سی دا او دا یو بینګن چې دی دا خو اسې دغې مزه کوي که نه مونږ اکثر چې دا بینګن روډو پراته نو چې کله روټۍ خورو او داسې زه نه داسې زموږ مزیدار ډش نه پخوي لکه دا نو زه دا بینګن صرف داسې کټ کړم غوړو کې سره کم مالګه پکې لګوم چې کومه مزه کوي لږ شانتي کرسپي کو بس بیا ورته آیل ګرم کو او دا مساله پکې لږ زیاته ولګوئ د نظر چې مساله چې پکې نه لګېدلې نو دې به هغه ذایقه او خوند نه راځي او بس غوړو کې سره کوي دونه ډېر ټایم نه اخلي زر سره کېږي خو پوره کلک هم نشي دی نکره چې داسې نه چې کرس کوي کرنچي شي او داسې پوره نرم هم نشي پاتې چې کچه لګي دلته نه تاسو ته نه یو دغه نیمولی هم شي دا یو لکیره او یې خورئ چې پاخه دي چې بس پاخه شي بیا به د غوړو نه اوچت کوي نو دغه شانتې بس دا ټول بینګن چې دي دا سره کوي او دې سره چې کم دی که نه لکه مونږه دا چې کومه طریقه سره زه کوم دې سره تاسو ډیفرنٹ طریقې هم کولی شئ اوس دلته داسې سره شي که نه تاسو دا داسې هم استعمالولی شئ پلیټ کې چې کېږدئ خو خیر زه تاسو ته اوس د دې تړکه ښیم او تړکې کې مې د سوچل ښیم مکه غوړي مې چاڼ کړو لوښی مې ووینځل هغې ته ما اوږه واچوله اوس که تاسو وایئ چې نه مونږ پیاز اوږه یو ځای اچوو لکه پیاز لږ سره کوي بیا پکې اوږه واچوئ خو زما له دا اوږې تړکې والا بینګن ډېره زیاته مزه راکوي 2 ټماټر مې ورته پیسټ جوړ کړو پکې مې لږ یو 2 شنه مرچکي مې وال بیا مې دې کې کټوۍ مساله او مالګه واچوله تاسو وایئ چې دا د کټوۍ مساله کمه یې وایي دا میکس مساله بازار نه تیاره میلاویږي سالن مساله ورته وایي ښه دی کې بیا ما 5 چمچې ماسته واچوله دا ټماټر کله سره شو چې کله سره شو داسې نه به څنګه تاسو ته ښکاري سره ما نور کار هم لګولي دا سره کېږي نو 3-4 منټه مې ټماټر سره که بیا مې پکې ماسته واچول 5 چمچې او اوس مې ورسره بینګن پکې کېښو ډکن به پکې کېښو بس مکس کې ډېرې مه مکس کوئ چې مات نشي دنه بس بیا په ډکن کېږدئ او په دم باندې کېږدئ ګیس ولاندې نه دی کوي کټینګې مته ږدي داسې نه چې هېرې کوي 10 منټه دم به خامخا ورکوي چې ښه دا نرم شي الله مزه کوي نو دلته مزیدار فرای تړکې وال بینګن شو تیار لکه ځنه خلک چې دا بینګن چې دا سوکړک سره ډېر خوښوي مطلب جوارو روټۍ سره او ځنه خلک کور کې هم داسې خوښوي که نه د ځنه داسې بدې شي که نه موږ کره مې یو نمونه شته وایي چې والله نه مې راته مالي چې وایي چې د بکرۍ په غوښه کې هم راله پاخه کوي که نه نری غوښه کوي زه یې نه خورم نو چې اوس نه خوري خو نه خوري نو څه ورسره وکړو بس ماسته پرې واچوئ ځان له پې نیمبو واچوئ چې داسې په خوند به یې پوه شئ د بینګنو سره ما له ماسته ډېره مزه راکوي یو ساګ سره یو بینګن سره او